او چې کوم متقیني هغو ته لارښود دی. او بله معنا ابن جریر طبري رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې کړی چې هدن په معنا د نور دی، رڼا ده دپاره د پرهیزګارانو. چې رڼا ماخوستن یو سړی د جومات نه ځي کور ته او بیټري ورسوي نو ده ته هم پیاده ورسوي او هغه بل ګاونډي ته هم پیاده رسوي. ځکه دا رڼا په وجه دوه درې لاړ شي. دقسې چې د چا سره قرآن وي نو دا رڼا ده، د ده دپاره هم رڼا ده او دارنګې د نورو خلکو دپاره هم رڼا ده. اوس زموږ پښتانه چې یو سړي غټ پټکی والی پټکی صورت کې ردې نه کو او تسبیح ورسره وي، دا موږ هریره صاحب به په زړو ذکر کوو او ګډې راوالي او چولۍ کمیسونه یې اغوستي نو خلک وایي دا ډېر متقي دی. متقي درته قرآن ښیي چې دا پنځه صفتونه پکې نو دا متقي او پرهیزګاره دی. نو زه دې هم سوچ وکړم چې په ما کې دا پنځه صفتونه شته او که نه، او تاسو اورېدونکي هم دا سوچ وکړئ. اول صفت یې دا دی الذین یؤمنون بالغیب. متقین هغه کسان دي چې ایمان راوړي په غیبه سره. یوه معنی دا ده په غیبه معنا ظاهرا او باطنا. څنګه چې په خوله وایي زه مسلمان یم نو په زړه کې مسلمان یم. او بله معنا التسهیل کې ابن الجزي رحمت الله علیه لیکلي، هغه وایي غیب مصدر مبني للمفعول دی په معنا د مغیبات او موصوف یې پټ دی بالامور المغیبات، په هغه امورو باندې چې هغه د نظر نه غایب دي. لکه موږ الله لیدلی نه دی خو کلمه ویو په الله ایمان دی لا اله الا الله. پخوانو خلکو پیغمبران لیدلي وو، موږ یو پیغمبر هم نه دی لیدلی، زموږ په ټول ایمان دی او په خپل پیغمبر محمد رسول الله. دغه رنګې جنت هم نه دی لیدلی، خو زموږ په ایمان دی چې د چا عقیده د توحید او نیک عمل کوي هغه جنت ګل دی. دوزخ موږ نه دی لیدلی، خو په دې ایمان دی چې څوک کفر او شرک الحاد او بېدیني کوي هغه انارګل او جهنم ګل دی او جهنم ته ځي. دارنګې پل صراط موږ نه دی لیدلی، خو د الله رسول د هغې بیان کړی دی نو په دې زموږ ایمان دی. د عملونو تلل موږ نه دی لیدلي، قرآن وایي عملونه به تللی کېږي، په دې زموږ ایمان دی. دې ته وایي بالمغیبات، په غیبو باندې ایمان. هغه کسان چې ایمان راوړي په غیبو بالامور المغیبات. د کلمې نه بعد اهم عبادت هغه مونځ دی. ویقیمون الصلاة، دویم صفت په پابندۍ سره مونځونه کوي. داسې نه وایي چې ویصلون مونځ کوي، ویقیمون الصلاة. نو د دې مفسرین معنا کوي چې د مونځ کوم ارکان دي او کوم شرایط دي نو هغه پوره کوي، دې ته اقامت وایي. د مانځه نه بهر شرایط دي، پاکوالی د جامې دی، پاکوالی د بدن دی، پاکوالی د مکان دی، ستر د عورت دی او مخ کول قبلې ته دی او نیت دی. او په مانځه کې دننه ارکان دي، قیام دی، قرت دی، رکوع ده، سجده ده او قید اخیره ده. د اقامت د مانځه دا دی چې د مونځ ټول فرایض او واجبات پوره کړي. او په اقامت الصلاة کې مفسرین وایي چې د جمع او د جماعت پابند دي، ځکه کامل مونځ هغه دی چې په جماعت کې په جمع سره وشي او په کور کې چې وشي هغه ناقص مونځ دی. البته عذر جدا شی دی چې بیماري راتلی نه شي او یا د دشمن نه یېرېږي، هغه کتابونه لیکلي. خو د جومات کې مونځ کوي، په جمع سره کوي، د صفونو اتصال کوي، دې ته وایي اقامت الصلاة، چې ارکان یې پوره وي، شرایط یې پوره وي. او مونځ د عقیدې نه بعد اهم فرض دی. چې څوک پنځه وخته مونځ په پابندۍ کوي دا ګناهونه کېداسې راجېږي، واړه ګناهونه لکه د ژمي په موسم کې چې د ونو نه پاڼې راجېږي. او چې د مونځ پابندي نه کوي نو د حشر به د فرعون او د حامان او د قارون او د ابی بن خلف سي
که د صدارت په وجه مونځ پرېښی نو حشر به د فرعون سي که د وزارت په وجه مونځ پرېښی نو حشر به د حامان سي که د مالدارۍ په وجه مونځ پرېښی نو حشر به د قارون سي او که د تجارت په وجه چې دوکان نشم بندولی ګاک رانه ځي نو حشر به د ابی بن خلف وي دا مکه کې یو لوی سوداګر و او موږ څه یو بل دوزګار شولو او په سهار مونځ کې خو ماشاءالله ټول خلک حاضر دي الله په اقامت کې دا دي چې پنځه واړه مونځونه به کوي دا نه چې اوزګار وي هغه به وکړي چې اوزګار نه وي بیا نه کوي د حذیفه رضی الله عنه په نقل حدیث دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه د ټولو مشکلاتو حل دا مونځ دی نبي علیه السلام ته به چې وطن بیشان کار رالو نو مانځه ته به پناهي حاصله کړه او دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون بعضې د هغه مال نه چې موږ ورکړي دي خرج کوي په لارې د الله کې علما په دې پوهېږي چې مینې ته بیځای راوړو ټول مال د نه الله نه غواړي سوره محمد کوي که ټول د نه وغواړي او په یحبکم زورا د باندې ولګوي نو بیا به تبخلو بخلو کوي دا خو یو ابوبکر صدیق و چې ټول مال یې راوړو دا ګران دي عمر صاحب ویل زه ورسره مقابله کړو مالدار و هغه نیم راوړی او عثمان صاحب درېیمه حصه پیش کړې وه دا خو صحابه چې خپل مال به په نورو مسلمانانو او په مجاهدینو لګو نو باسي د هغه مال نه دې کې عشر د باغ او د پټي دی او په دې کې د تجارت د پیسو څلوېښتمه حصه ده بعضې خلک وایي زه غریب یم هغه غریبي خو اوس دی غریبي خو زموږ د طالبۍ په وخت کې وه اوس خو چې د ناظرې ختم کوي سپین ګلبیال او ښایسته جامې اغوستې اوس غریبي چېرته ده او پروګرامونه پې کېږي نو زه ومې منله چې غریب یې په تفسیر القرطبي بله معنا کړي ومما علمناهم یعلمون چې کوم علم موږ ورکړی دی هغه نورو ته کوي نو که مال د څه نه وي نو سبق خلکو ته ویوه که نه علم خلکو ته ښیوه او څلورم صفت یې دا دی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک چې ایمان یې په هغه وحي چې تا ته نازله شوي او په هغه کتابونو چې ستا نه مخکې راغلي څلور د برسل آسماني کتابونه او صحیفې الله رالیږلي زموږ به په دې ټول ایماني چې دا حق او سچ دي اوس واجب العمل څه دی دا کتاب د الله دی د دې قانون باندې به چلیږو او د ما معنا معارف القرآن کې مفتي صاحب رحمه الله لیکلي چې دې نه مراد وحي ده نو چې څوک قرآن مني حدیث به مني چې څوک قرآن نه مني مسلمان نه دی چې څوک قرآن مني او حدیث نه مني پرویزر نو مسلمانان نه دي او بیا دا وایي په هغه کتابونو چې ستا نه مخکې راغلي په قرآن کې د څلوېښتو نه زیات ځایونو کې راغلي دي چې کله د پیغمبرانو ذکر کوي او د آسماني کتابونو قبله کوي بعده که پکې نه وي نو دا دلیل د ختم نبوت دی چې څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خاتم النبیین نه وایي سوره احزاب کې ولکن رسول الله و خاتم النبیین هغه مسلمان نه دی قیدیانی هغه احمدي ګروپي او که هغه د غلام احمد ګروپیالي وشي نو دواړه هغه د اسلام نه بهر دي او په دې پخوا اسمبلۍ کې د اقلیت فیصله هم شوې وه اوس ورور بېرته زیاتېږي نو والذین هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما انزل الیک هغه وحی چې نازله شوې ده تا ته قرآن او حدیث وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو چې ستا نه مخکې راغلي تورات انجیل زبور او صحیفې او اخري پنځم صفت یې دا دی وبالآخرة هم یوقنون دلته آخرت لفظ صفت دی
او وړو به پخوا ویل چې چرچرکه خپل ملګری غواړي یا بل ملګری غواړي نو دا موصوف غواړي. نو په قرآن ډېرو سورتونو کې د بقره کې هم، په سورت عنکبوت کې هم، په سورت قصص کې هم د آخرت صفات یې دار ویلي. نو کور د آخرت نو بعضې قیدینین غلطه معنا کوي چې بالرسالة الآخره. تفسیر میرزا کې لیکلي د هغو تحریف کړی. د آخرت صفت رسالت نه دی، د دې دار دی. په کور د آخرت باندې ایمان راوړو. مطلب دا په آخرت ایمان. دنیا کې چې دا څونه محنتونه کوم دا د دې دپاره چې د دې خواږه به موږ ته په آخرت کې میلاویږي. آخرت منل دا د اصولي مسلو نه یو اصولي مسله ده. زموږ شیوخ وایي چې غټ اصول د قرآن څلور دي: توحید دی، رسالت دی، صداقت دی او آخرت دی. الله به مني، پیغمبران به مني، کتاب به مني او آخرت به مني. نو دا پنځه صفتونه چې پکې راشي د دوی له د دنیا زیری دا دی: اولئک علی هدی من ربهم، دوی په هدایت کې د رب خپله نه. په مانځه کې موږ ویو اهدنا الصراط المستقیم، الله موږ ته سمه لاره وښیوه. نو د دې صراط په سر کې ویلي هدی للمتقین، سمه لار قرآن دی. او اوس بیا وایي اولئک علی هدی من ربهم. نو دغه پنځه صفتونو والا خلق دا په هدایت کې د رب خپله نه. دې ته د دنیا بشارت او زیری وایي، او د آخرت زیری دا دی: اولئک هم المفلحون. علماء پی پوئیگی اولئک اس بشارہ هم ضمیر فصل، المفلحون کا الفلام دقا کامل کامیاب خلق دے. الکاملون فی الفلاح روح المانی ہوئی. اس دا کامیاب ہے، کامیاب دا پاسی لفظ دے. ان پختو لگا ناکی سی یعنی ورے مندون کی دی، نجات و اخلاصے مندون کی دی. نو فلاح بیست ہوئی او تفسیر ابو سعود او مدارک ہوئی کہ الظفر بالمطلوب والنجات عن المرهوب. چې ته څه د الله نه غواړې هغه به درله درکړي، او د څه نه چې ډارېږې وېرېږې د هغه نه به دې خلاص کړي. موږ د خدای نه غواړو جنت، موږ د خدای نه غواړو د الله دیدار او رضا، او موږ د خدای نه غواړو په جنت کې ښې اوچتې بنګلې. نو دا به درله الله په دې صفاتو درکوي. او موږ د څه نه یېرېږو؟ د الله د غضب نه، د الله د قهر نه، د زمهریر نه او د دوزخ نه. نو دې صورت عمران اخیر کې راغلي: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. څوک چې د جهنم نه لرې شو او جنت ته داخل شو نو فقد فاز، دا کامیاب شو. اولئک هم المفلحون. د جهنم نه به بچ کړي او جنت والا ورکړي. زموږ شیخ قرآن رحمت الله علیه به بطار لطیفه ویل دا زنده باد. اوس مخالف لیډرانو ته زنده باد دی، خو زنده باد څوک دی چې ایمان یې په غیب وي، د لمونځ پابند وي، مال د الله په دین لګوي، په آسماني کتابونو ایمان وي، په آخرت ایمان وي، دا زنده باد دی. او فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله چې دا ختمونه وکړو د استادانو د شاګردانو په عمر علم عمل کې خیرات او برکات واچوه. الله مزید توفیق وله ورکړه او دا یې د خپلو خپلوانو دپاره صدقه جاریه وګرځوه. الله د قرآن او د حدیث قانون په ټوله دنیا کې عموما او زموږ په دې ملک کې خصوصا راوله.
الله دې ته چې کوم خنډونه دي رکاوټونه دي هغه هوار کړه الله د قرآن د حدیث عقیده معاشره اخلاق عبادات معاملات زموږ نصیب کړه الله په دې مجلس کې چې څونه علما دي الله په عمرونو کې خیر او برکت واچوه څومره طلبا دي الله حق پرست عالمان یې کړه څومره عوام دي الله د علماو سره مینه او قدر پیدا کړه په کورونو کې عالمان او عالمات او فاضلان او فاضلات او حافظان او حافظات پیدا کړه الله په دې مجلس کې د چا څه جایز حاجت دي الله د غیب د خزانو نه والا پوره کړه الله په دې چا کورونه آباد دي کورونه تباه کړه چا کورونه آباد دي اولاد صالحه ورکړه الله زموږ څونه مریضان چې په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي الله د ټولو شفا عاجله کامله وافره نصیب کړه الله چې د چا څه جایز حاجت دي عالم الغیب د غیبه د خزانو نه ولا پوره کړه د چا مسافري په خپل وطن یې ثواب وکړه د چا قیدیان په جیلونو کې الله په خپل فضل او کرم یې رازاد کړه او د خلقانو د خوشحالۍ ذریعه وګرځوه الله په چا قرضونه یې د غیب د خزانو نه ولا قرضونه خلاص کړه الله د چا چې کوم حاجت دي نو ستاسو دا خزانې دي هغه حاجت یې پوره کړه الله د آدم او د حوا علیهم السلام والا تر اوسه پورې چې څوک د کلمې سره تللي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړه الله زموږ اتفاقۍ په اتفاق بدل کړه زموږ توړونه په جوړونه باندې بدل کړه موږ یو بل ورونه کړه الله ستا په دین مضبوط کړه خاتمه په ایمان کړه په قرآن شفاعت هم نصیب کړه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت هم نصیب کړه او زموږ په باره کې قبول او منظور کړه الله ستا دیدار مو نصیب کړه الله د جهنم او د زمبرین نه بچ کړه الله په جنت الفردوس هم نصیب کړه اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجيراننا ولجيراتنا جاراتنا ولمشايخنا ولتلامذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الإنس والجنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.